کتونکو دا وخت د فضاګټ پارک نه لږ مخکې موجود یم تاسو کتې شی لاندې چې دا ګڼ شمېر سره خلک چې دلته راغلي دي والیبال کوي ګیمونه کوي دا یې ښه خوشحاله دي تاسو کې وینئ چې پورې په دړو باندې هم ناست دي هلته هم والیبال روان دی دلته هم روان دی حکومت چې دی هغې خو کاروبار بند کړی دی انتظامیه چې دا هر څه بند کړي خو خلک چې دی ښه ښکلی تاسو کتی شئ په ګاډو کې چې دی را روان دي چکر ولا دا وینئ دا ګاډي ډک را روان دي او دلته چې دی خلکو د دې چوټیان نه چې خوندونه واغستو حالانکه دا چوټیان دې لپاره دي چې دوی په کور کې کینی او دغه د کرونا وایرس د خورېدو نه چې بچ شي خو تاسو کتی شئ چې دا خلک ټول دغه لګیا دي په دلته په دې خاورو کې دا زګونه کني ځان ته ګراونډونه جوړوي پیچونه جوړوي او چې دی والیبال کوي موږ زه دوسره خبرې کوو راځئ زموږ سره تاسو خیر تاسو نوم دی جی زما نوم آفتاب ګل کوم ځای نه راغلي خیر موږ د منګورې نه دلته والیبال نه راغلي والیبال شوق کوئ والیبال شوق کوي د کاروبارونه بند کړي دي نو تاسو څه وایي چې والیبال کوئ نو کاروبارونه بند دي نو والیبال به خامخا کوي اوس بل ځای ته تللی نه شو هغوی بل ځای ته مه ځئ په کور کې کښېنئ په کور کې خو هم څه وخت نه پاس کېږي موږ چې دا والیبال وکړو دا ځای انجوای کړو کړي چکر ولګو کرونا وایرس انجوای کوې که نه کرونا وایرس به انشاءالله د هغې تحفظ به کوو انشاءالله خپل څنګه تحفظ کوې ته خو دلته راغلی انجوای کوې نه خپل حفاظت به کوو که نه حفاظت به څنګه کوې دلته به وینځو او بس ماسک به اچوو بس وایي چې د 15 کسان به یو ځای نه یو ځای کېږي موږ دلته څونه ولاړو بس دا خو جدا جدا راغلي دي ټول جدا جدا راغلي موږ هم جدا راغلو زه هم جدا راغلی یم نو کوشش به دا کوو ټول به جدا جدا راځو که خیر څنګه کله به کوو بس اوس نه به لاک ډاون یې کړی دی په پوره خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې دنده کښېنئ تاسو بیا هم راوتي ولې بس د اوس نه پس به انشاءالله که خیر خپل اوس واپس ځئ بس واپس لاړ شه کور کې کښېنه ستا به ډېره مهرباني تاسو هم راغلی چکر لږ نه که نه موږ خو نه یو راغلي یاره دلته پاتې کېږي دلته اوس سیند په غاړه باندې د سیند په غاړه باندې دلته کمره ده که نه کوم ځای کې هغه مخامخ کمره لګو ښه دلته آرام دپاره راغلي او که نه دا زموږ د آرام ځای دی ټیک ده ډېره مننه کتونکو تاسو وینئ چې دلته دا خلک را روان دی او ګڼ شمېر سره ډېر افسوس راځي ماله انتظامیه چې دا هغه په خپله باندې چې دا دنده ناسته ده هغه په قلاره ناسته ده او خلک چې دی هغه ټول په روډونو باندې دی هغه راوتی دی انتظامیه خو زه بار بار وایم چې هغې اعلانونه کوي او خلک یې کاروبار یې بند کړی دی پوره لاک ډاون یې په پوره خیبر پښتونخوا کې کړی دی خو سوات کې تاسو ګورئ دا ډېره د خطرې خبره ده دا خلک کې ګپ اخلي مذاق کوي ټول راغلي دلته والیبال کوي دا ډېر خطرناک شی دی او څنګه چې یو کمپین روان دی په سوشل میډیا باندې موږ هغې صدار یو موږ هم دغه کمپین چلو خلکو ته ویو چې دننه کښېنئ ماشومان بهر مه راپرېږئ تاسو وینئ چې څومره په ګڼ شمېر کې دلته دا ماشومان موجود دي دا خلک روان دي تاسو ګورئ دوی خپل تحفظ هم کوي دوی باقاعده ماسکونه هم اچولي دي خو دوی بهر راغلي ښه لاس یې میلاو کړو ګډه بړه یې وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام کرونا وایرس په حواله درته پته ده جی داسې بس خو نشته راته خو بس داسې محسوس کوي خلک چې دلته دغسې هغه ده پوه شوې خطره شته وایي محسوس کوي پوره خیبر پښتونخوا کې لاک ډاون دی سکولونه بند دي تعلیمي ټول ادارې بندې دي هر شی بند هسپتال ته هم وایي مه راځئ بالکل دا کیسه خو ده تاسو بیا هم راوتي هلته والیبال نه راځئ بس خو نه سو ایسارېدی نه سو نشي ایسارېدی نه نشي ایسارېدی نو چې ولګي نو بیا به څه به کوې بس خو چې دغه ایټري هغه قصه دلته وشي بیا به یقین راشي زمونږ نه بیا خو بالکل اوس څوک نه مني داسې خاص دا به څنګه منو مشره ته راته ووایه څنګه دا مونږ خیال ته ماسک اچولی خو اوس به ځي دغلته به والیبال یې کوې که نه وایي په کورونو کې دننه کښېنئ څومره خلک دي انشاءالله دې کې دا بیماري نشته او بس خو دا خو آزاد وطن دی دلته به انشاءالله دا شی نه وي نه به نه به انشاءالله بونیر کې دوه کیسه مخې ته راغلي نو بس په خدای به سپارو او خدای به حفاظت به کوو دې نه بعد انشاءالله دې غونډه ته زه اوس هدایت کوم تاسو ته پته شته چې دا ډېر خطرناک مرض دی ډېر زر خورېږي دی یو بل نه زه والله دې فضل وکړي پوه شوې انشاءالله نه به خورېږي ته هم لږ پرې خلکو باندې تاسو هم پرې خلکو باندې لږ فضل وکړئ په کور کې بس دې غونډه ته اوس هدایت کوو انشاءالله دا به غونډ کښېني پوه شو که زموږ دا مشر ده دا به غونډې ته هدایت وکړي دا مشر ده دا به ورته زمونږ خو مشر ډي سي سوات هم دی هغه هم هدایت کړي دي کمشنر صاحب هم کوي ایم پی اے صاحب هم هدایت کړي خو تاسو یې نه منئ بس بس زه راغلم اوس انشاءالله اوس به ورته زه هدایت وکړم چې موږ مشرانو ویلي دي چې کرونا وایرس په وجه باندې خپل حفاظتي هغه خپل احکامات پوره کوي څنګه به پوره کوو پوره کوو به که نه انشاءالله اوس به دا کسان فضاګټ راغلي سیند په غاړه باندې یخ هواګانو نه خوندونه اخلي د چوټیان انجوای دا خلک وایي چې په دې یخ هواګانو کې نه راځي دلته که نه ځکه اوس پسې زه راغلم دوی ته به اوس زه وینا وکړم چې زموږ مشرانو وینا کړې ده او ټیک ده ډېره مننه الله دې وکړي چې دا خلک واپس بوځي دا یو بل ملګری راسره ولاړ دی د ماسک اچولی دی خو کمیس یې ویستلی دی عجیبه خبره ده پوزه یې پټه کړې ده خو غونډ بدن یې ښکاره کړی وروره دا کوم قسمه تحفظ کوي ته خپل جی دا خلک وایي که نه چې کمیس باندې دا وایرس ولګي جدا دې د 15 دن پورې نه ځي جدا دې باوجود مونږ کمیس نه ویستی دی او جا اوس دلته څه راغلی والیبال له دلته خو چې مونږ راغلي وو ګیم کوو
او چې دا مشران زمونږ وایي کنه چې څوک سپورټس لبه کوي جی هغه ته به د دنیا یو بیماری نه لګي نه لګي چې د دې جو چې موږ تاسو سپورټس والیبال نه راغلی ها او جی ډیره مننه یار دا به څنګه منی کوي تاسو به څوک منی کوي دا ته وایه انتظامیه خو لاک ډاون کړی کرفیو ولګئ خپل به کوشش کوو ان شاء الله که سبا نه کرفیو ولګئ پولیس راوځي او تاسو نه راپرېږدي کار خو نه د خجی خود شي په ملک کې نور دسي ځایونه دي چې هلته د انسان ضرورت وي او که کرفیو ولګوله بیا خو به دا ډېره غلط کار وشي دا به ډېر غلط کار وشي د والیبال به بند کړی شي تاسو وینئ چې دلته دې خو ماسک اچولی او کمیسونه یې ویستلي دي او دغه شانته کې کولا عثمان د لاندې لګیا دي او وایي چې 15 کسان به نه راغونډېږي دلته په سوونو خلک چې دی راغونډېږي دلته تاسو وینئ او دغه شانته کې دې هېڅ قسمه حفاظتي ګامونه چې د هغه نه پورته کوي دا ډېره د خطرې خبره ده بار بار زه وایم چې یو لویه خطرناکه سیله ده څنګه چې موږ ته مثالونه راکړی کېږي چې په اډلې کې چې دی وایي دا ډېر خطرناک وایرس و هلته هم خلکو هم دغه شانته کې لاپرواهي کوله نو سواد کې خو چې دی د هغې نه ډبله خلک چې لاپرواهي کوي ډېر د یره خبره ده او تاسو دې خو کتی شئ چې دا خلک په ګڼ شمېر سره زه به کم تاسو ته ښیم خو یو لویه قافله ده دا وینه دا امیر صاحب ډېر په جوش او په جذبې سره راغی السلام علیکم څنګه حال لاس نه میلاوی دا لاس نه میلاوی تا سره خبره وکړو کون یې راوتم بند کړي ډي سي سواد صاحب ایم پی اے فضل حکیم صاحب اے سی سواد تاسو کتی شئ د الله په امان